چې دی باندې تقریض غټو علماء کړی چې دی باندې تقریض غټو علماء کړی فدا پکړی فدا د مناظر دی شریف حسین پکړی دا بل شي او دارنګي عبد الغفور چې استاد العلماء وتلی کړی یو ځای کې د پکړی دی او یو باجوړی دی مظفر احمد دی او عبدالرحمن دی د چې څومره استادان دي دا ټول راجمه کزه د یقیني یم زما د استاد محترم علامه ظفر احمد سی باجوړي سی وو د هغه د علم سلمي سی تم نه رسیږي رواله د ټول علماء د دې د ټول اخلاق رواله زما د استاد محترم مفتی شریف حسین سی وو د اخلاق سلمي درجه تم نه رسیږي دومره انتهایی اولیاء لوی خلق ته دا ستا استادان د مفتی پیدا سی څومره عزت کوي وای دا څومره بهترین او خسړې دي مسلې لراشنو مسله وکړو الأهل الحديث چې ته وای الاهل الحديث دا الله بنده ته په اولا کې دا نو خولي تا به تراشي شرطازی به زما د استاد نو وای نو ان شاء الله د ظفر احمد صاحبنا اغي برته وای چې سیبوي ویلو آل اویل و اهل احیل یو خدا د چې الف لام دی په اهل باندې داخل کو نو مسله پکې دار لاله چې دا دخول لشي على نفسه راغی بل دا چې په مضاف ته الف لام داخل کو الاهل الحديث نو دې ته کتل غواړي استا وند کینو ایدا اشاعت زوانن گنا بد ولکی وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته دی ملګری دا کلیپ را لګلې دا اصل کې زموږ یو ملګری د فتق مکنونات القویه په نوم یو کتاب لیکل ډېر ښه کتاب دی او دی ملګرو لپاره دا چې دی داغي جواب کړی وي چونکه هغه حواله جات د امت را جمع کړی دي قران او سنت راوړلې دي نو تم راولګه داغي نه خره جمع کا نو جواب نو ورزي نو بیا بخامخه بیا د بي کې د استادانو د مشرانو نو حسد الپتا اسلام ينالو سعيه فالقوم اعداء له وخصوم کنه هغه خبره ده دی راولګه د جواب په ځای باندې نو د علامه ظفر احمد صاحب نوم په بیا د بي باندې الکه د الله بنده دا خو د دین ستنی دی لوی خلق دی استاد دغه سړی د چې څومره استادان دي دا ټول راجمه کزه د یقیني یم زما د استاد محترم علامه ظفر احمد سی باجوړي سی وو د هغه د علم سلمي سی تم نه رسیږي دا بالکل یقیني زویم رواله د ټول علماء د دې ټول اخلاق رواله زما د استاد محترم مفتی شریف حسین سی وو د اخلاق سلمي درجه تم نه رسیږي دومره انتهایی اولیاء لوی خلق ته دا ته بد خبري پای پسې کوي د الله بنده لک سوچ پدې کړه لکه مونږ استادانو پسې نه کوو ستا استادان د مفتی پیدا صاحب څومره عزت کوي وای دا څومره بهترین او خسړې دي تر اوله کې دي نو خبرې کوي مسلې لراشنو مسله وکړو وضاحت د مسلې چې دین هغه وکړو مذهب وکي نو تر اوله کې دي زداسي کوم ټول خبرې دی وکړلې او بیا دي چې دین شروع وکړل چې یاره اهل الحديث داسي اهل الحديث هغه سي اهل الحديث کې موږ ته فرق وکړه الله بنده اهل الحديث دي سو کو ته امام بخاری دی نوم د امام بخاری له صفت پیژان لکای مړه دا بلا سیاره امام بخاری اهل الحديث ته بالکل صحیح ده انکار داغې نشته دی داغه خپل فضل له داغه خپل لوی مقام دی داغه باره کې وزت اتو بیما سفیان ابن عیینه رحمه الله تعالی قول نقل کړی دی مجموع الفتاوی کې ابن تیمیه رحمه الله تعالی بالکل اول نجل یو لسمه صف باندې هغه لا تجد احد من اهل الحديث الا وفي وجهه نظره تبوی یو سړی ونه مومي د اهل الحديث نه کناوی داغه په مخکې بتازګي لدعوت النبي صلی الله علیه وسلم د وجه د دعوت د نبی رسول الله نبی رسول الله خبره خلکو ترسي ټیک د دې ته قتل غواړي تر صحیح خبره تا خو غلطي راغستري دي یو صحیح حدیث د جوړه په مسکی زمو استاد بار ته وی چې راکړي هغه یې مونږ ته وی ک چرته یو صحیح حدیث د پیغمبر نبی سره وی زما د کور دروازه به ماته وا ټیک ته بالکل داسې ده یقیني دغه سیده راځو دې دی خو نور خبره ته بیا ابن تیمیه رحمه الله تعالی ولم يزل اهل العلم بالقديم والحديث يعظمون همیشه اهل علم د قدیم او حدیث یعنی پوخانی سلف او د ابن تیمیه رحمه الله تعالی د دور یعنی ورستنی خلق مخکنی دی تعظیم کوي نقلت الحديث د نقل کوونکو د حدیثو د اهل الحديث نو معلومی کی دا څوک مراد نقلت الحديث تا کوم څه نقل کړه تا د 100 سند درځي د خپل ځان تر نبی رسول الله پورې ما ته وایو د 15 حدیثو سندونه وایا ټیک ده کنه دې ته قتل غواړي ته نقلت الحديث اغي په لگاو زرګاو باندې نقل کول نو تا غسی بالکل نه رواه له ورپسې دا وی حتى قال الشافعي رحمه الله تعالى امام شافعي خبر کړی دا امام شافعي وره اتباع التابعين نه دي نو ته بخامه تابعي شاګردي دي ته وګ دی یا به ته تابعي شاګردي هغه وی امام شافعي رحمه الله تعالى وی کله چې اذا رايت رجلا یو سړی کله وینم کنه من اهل الحديث فكاني رايت رجلا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم د نبی اسلام صحابي چې مالي دري ولی دا غټوله خبره ماته نقل کیستا وانت کس پکس پوری غنوي یار د الله بندا د استادانو نمونه به ادب نه لیکنه یار دا الله او د رسول د خبري
چې د نقل څنګه نو هغه شانتي به عمل کوي. بیا وی دا غینه بعد پک انی رایت رجلا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وانما قال الشافعي هذا دا ذکوي لانهم في مقام الصحابه من تبلیغ حديث النبي صلى الله عليه وسلم. او لا بیا ورپسې دام وی وقال الشافعي ايضا اهل الحديث حفظوا لهم فلهم علينا الفضل. دی حفظوا فلهم علينا الفضل. هغه حفاظت کړی دی دین ساتلې دی او دین مونږ ته رسولې دی تر وسته پوری. ته کوم ځای دی الله بنده تخوینا دین خو نه پر ورسد اهل الحديث دی. دین امام مسلم را ورساو. امام مسلم اهل الحديث دی او امام مسلم ستاسو جر لیکري دی په الخطه کې چې دا شافعي دی. دین امام بخاری را ورساو چې هغه مجتهد مطلق دی داغه په تقلید کوي منی وي. دارنګي دین چې دینو هغه امام ابو داود را ورساو چې هغه حنبلی المسلک دی. دین چې دی نو هغه امام نسائی را ورساو چې هغه ابن الاسیر لیکلي دی چې دا شافعي دی. دارنګي دین امام ترمذی را ولېګو راوي رساو دي زیتان چې امام ترمذی شافعي المسلک دی. دې ته قتل غواړي دا دین چې چاره رسول الله ستاسو ته خلکو نه دی را رسولې لانهم حفظوا لنا دي زموږ د پاره حفاظت د دین کړه را رسولې دي. امام شافعي دا وي. بل طرف ابن تیمیه یو بل قسم اهل الحديث ذکر کوي ډیر عجیب وند ځان ته اهل الحديث وي. هغه راشي چې وسی وګورو چې غالبا چې تدغی لکه څنګه چې عبد الحی لکنوی سے ویل دي وشتان بینهم وبین اهل الحديث. مرستاو د اهل الحديث په منځ کې وبونی بعید دی یاره او کړه تعالی لسنه دونم نه درځي د نبی رسول الله پوری. ما وخت 15 یاد کوس لس یاد کړو سم مسله نه د عددي عقل چې د اکثر کې داخلي او بل الله دا وي مجتوي الاهل الحديث د الله بنده ته په اوله کې دا نو خولي دا به تراشي شرطازي په زما د استاد نو وای نو ان شاء الله د زفر احمد صاحب نه اغي برته وي چې سیبوي ویلو آل اویل و اهل احیل یو خدا د چې الف لام دی په اهل باندې داخل کو نو مسله په کې دار لاله چې دا دخول شي علی نفسه راغی بل دا چې په مضاف الف لام داخل کو الاهل الحديث. نو دې ته کتل غواړي یا ستاوند کینو ستاوند دا وګوره ابن تیمیه دا نقل کوي لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في اصحاب الصغير د دې آیت لاندې وي وان كان ذلك كثيرا بكثير من المتفلسفه والمتكلمه وجهال اهل الحديث. دا خلک چې ډیر دا لو كنا نسمع ونعقل د دې مصداق دی دا په ډیر جهال اهل حدیث دي. ستاوند کی دا پکې یادی دا خو نه یادوم دا ابن تیمیه یادی او راشه چې لګ وانت کې نور وضاحت وکړو چې ابن تیمیه اهل الحديث چاته وي هغه وي بكل حال نور قصي بټول پریدو سم خبر لبراج سلورم جل کې وي 95 سپ باندې فهم عالم الامه بحديث الرسول وسيرته ومقاصده واحواله. ته په دې کې په کوم پويږي په کنزلو په دې کې هوته په یوم نه پویا تر اوسه پوری کنزل کوي بار بار راشوس ورپسې وی ونحن ابن تیمیه مونږ چې لا نعني باهل الحديث مونږ نه مراد کو په اهل حديث زمونږ د سره مراد دي اهل حديث دغه المقتصرين على سماعه چې د یو څو حدیث اوریدلی دي اختصار په سماع د حدیث کړي دي لګ حدیث په اوریدلی یا او کتابته یا لیکلم کړي تا حدیث په ژوند کې لیکلم نه د استاد نه تا ریکارډینګونه اوریدلی د شامل الله د هغه سره چې دینو ځان دی مولا کړی دی. دارنګي او روایت کړه تا روایت تر اوسه پورې چانه کړی مونږ ته وخی کنه ته ځان ته څنګه اهل الحديث وای ځکه وشتان بینهم وبین اهل الحديث کنه خبره ده بل نعني بهم بلکې مونږ چې دینو مراد کو په دې سره څوک مراد کو کل من کان حق بحفظه ومعرفته وفهمه ظاهرا وباطنا واتباعه باطنا وظاهرا. اهل الحديث هغه څوک دي چې هغه ډیر زیات حقدار دي په حفظ په معرفت باندې په فهم د حدیث څنګه ظاهرا او باطنا صحیح سقیم ارس پیجنې پول پوي دي. دا هغه اصحاب الحديث او هغه اهل الحديث چې کوم امام بخاری او کوم امام شافعي او کوم امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی او یا د سورۃ ارشید ابن خزیمه وغیرہ دغه خلکو دا ستا په شانتینو بیا ورپسې وي وکذالک اهل القرآن اهل قرآن هم دغه سیدي. دا خبره چې کله ذکر کې ابن تیمیه رحمه الله تعالی نو ورپسې دا وی ګورئ ډېر انتهایی مزدار عبارت ډېر ښکلی عبارت هغه ورپسې دا ذکر کې وادنا حسنت فيها اولئ وړو کې حسلت په دې کسانو کې دا دی د حسلتونو نه وړو کې حسلت دا دی. دا اهل الحديث بسو کې محبت القرآن والحديث والبحث عنهما وعن معانيهما والعمل بما علموه من موجبهما. هغه وی په دې کې وړو کې حسلت دا دی محبت د قرآن سره بکی تا چې تلاوت کړی دی مړه کنزل کوي علماء پسې خبرې کوي تا چې تلاوت کړی دی بالکل بدی نه کړی او نه په معنا او مقصد باندې پويږي. دارنګي د حدیث سره محبتي د دین علاوه چې دی په دې کې بدن نه نوتل کې پوره به پويږي داغه په معانی باندې به پوي او دی به داغه په مقتضا عملوم کوي. دومره عجيبه خبره او ډیره خولي خبره کوي. بیا وی ففقهاء الحديث اخبروا بالرسول من فقهاء غيرهم. فقهاء د حدیث چې کوم دي فقهاء د حدیث امام ترمذی ویلو کنه چې دا چې دی عالم بمعنى الحديث دي فقهاء نو دوی فقهاء د حدیثو هغه ډیر زیات خبر دي په نبی رسول الله والسلام باندې د نور غیر فقهاونه
بیا وی وصوفیتهم اتبع للرسول من صوفیه غیرهم وامراؤهم احق بالسیاسه النبويه من غیرهم وعامتهم احق بموالات الرسول من غیرهم. ستا کې موالات د نبی رسول الله والسلام کم دي، ستا کې د نبی رسول الله والسلام څومره طریقه ده دې ته قتل غواړي. کدا یې نو ټیک تا کدا نه ځان ته الحدیث مو آیا کدا چته کی چې ته پس هيسته طریقې سره د نبی علیہ الصلوۃ والسلام احادیث تی نقل کړي کتابت دی کړي په سند سره بیانای مونږ به وایو چې زه ټیک ته اهل الحدیث په صحیح سقیم په هر څه پوي او چې دا شته دی نه. ابن تیمیه د څه کسانو ته ستاسو دا چې وسنی کم دینو دی ته ابن تیمیه اهل الحدیث نو اسانه مسله ده